نیکسٹ ایوارډ زمونږ یو ځوان ملګری استاد دی، استاذۍ کې هم بهترین استاد خو چې کله ورته د یو پرایمري سکول هیډ ماسټري حواله شوه نو د جنون د حده پورې هغه سکول او د هغې د ترقۍ دپاره کار کړی دی. د خپل سکول ښکلي کول د طالب علمانو دپاره د قلم، د پنسل، د یونیفارم، د بیگ انتظام، خو په کومه خبره باندې چې موږ هغه ته ایوارډ ورکوو هغه یو داسې خبره ده چې کیدای شي هغه د کلي د ډېرو خلکو نه ناشنای. دغه ځوان په دې علاقه کې بلکې د علاقه نه چې په دې سوات کې د کینسر څومره مریضان نو هغه چې تپوس کوي نو هغه د هغه کس تپوس کوي، کوکارۍ ته راځي، لار ګودر ورته دی ښیي، رهنمایي کوي. بلکې د ډېرو مریضانو سره موږ کتلي دي چې په خپله ورته په ګاډي ورسره وخیږي او لاهور ته ورسره لاړ شي. او یقینا چې د کینسر باندې چې څومره خرچه راځي هغه د یو عام فرد د تصور نه هم بهر ده. خدای هغه ټولې لارې ګودرې او ما په خپله لیدلې ده چې د دې ځای نه دی د خلکو دپاره په ټلیفون باندې اپوینټمنټ او د ټسټونو رزلټونه هم راغلي. زه ذکر کوم د خپل یو ځوان سماجي کارکون صدیق احمد استاد صاحب چې هغه راشي او خپل حسن کارکردګۍ ایوارډ وصول